سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا دورة تفسير 2020 دا دریم درس شروع کیگی. دا ابتدائی دروس چکم دی دا تقریب الاذہان لپاره دی او د دې زیاته حصہ مناهج المفسرین او اصول تفسیر سره علاقه لري. دین رستو با باضابطه بیا په سورتونو خبره شروع کیږي. نو که کله سوره فاتحه شروع شلا نو بیا باغیله دا عنوان ورکو سوره فاتحه درس نمبر 1، سوره فاتحه درس 2، سوره فاتحه درس 3 علی هذا القیاس. خو اوس به مطلقاً درس نمبر 1، 2، 3، 4، 5 داسې محدود چې دا مناهج او دا ابتدائی خبرې چې کوم تقریب الاذهان لپاره دي دې باندې لږ موږ نږدې شو دی دوره تفسیر ته. او مناهج د مفسرینو یا په اصول تفسیر باندې موږ یو کتابچه باندې هم تیار کړل. دا ملګرو له داسې فوټو سټیټ ورکولو باب البراهین فی مناهج المفسرین. باقی دی هغه نیټ ته د خېجولو څه طریقه موږ له نه راځي. بهرحال ملګري که داسې څوک پوه خاص یو کسې وخېږي نو هر کس هم کتی شي. خو بهرحال کتاب دا موږ سره دی لباب البراهین فی مناهج المفسرین. دې باندې دا کتاب هم دی. دارنګ زموږ دا دوره تفسیر د شاه ولی الله او د شیخ الهند په عنوان تحت دا او شاه ولی الله رحمه الله چې کوم حکمت بالغه لري هغې ته د رسېدو 6 شارحین دي او شیخ الهند ته د رسېدو د جماعت شیخ الهند ضرورت دی چې هغه موږ د جماعت شیخ الهند په لارې شیخ الهند ته ورسو. نو هغې له ما یو دریم کتاب بل جوړ کړی دی. یو خدا لباب البراهین فی مناهج المفسرین دی، یو المختصر من الجواهر والدرر الی خلاصة الصور دی، او هغه دریم کتاب دی د هغه نوم دی حکمت بالغه کې شارحین اور جماعت شیخ الهند. نو په هغې کې دننه موږ د شاه ولی الله تعارف، بیا د هغه د شارحینو تعارف، دا 6 شارحین چې هغه لري او د هغه حکمت بالغه ته رسېدو موږ محتاج یو چې دا 6 شارحینو په رڼا کې هغه ته ورسو. او بیا د حضرت شیخ الهند تعارف او د جماعت شیخ الهند یو حده پورې موږ تعارف کړی دی. پورته تعارف بیا ملګري کولی شي. هغه شاګردان مولانا حفظ الرحمن صاحب هم د جماعت شیخ الهند یو عبقري شخصیت دی. هغه موږ نه دی ذکر کړی. هغې کې داسې ډېر کسان پاتې دي. سنډاکی بابا چې دی
د هم د جماعت شیخ الهند فرد دی د هغه ذکر موږ نه دی کړی او داسې چیزه چې د ولارم برابره کړله چې بھائی صلیح کاله حضرت شیخ الهند چې په دارالعلوم دیوبند کې صدر مدرس پیدا شوی پاتې شوی دی او د ثمرة التربیه د لاندې او دغه شانتي چې کوم او ترتیبونه جوړ کړي دي هغې د لاندې چې کوم خلک هغو سره د هغو په فکر باندې حرکت کوو دا ټول جماعت شیخ الهند دی علمي شکل کې هم دی او تحریکي شکل کې هم دی دارنګ شاه اسحاق رحمه الله په تدریس کې هغه موږ خپل مشر ګڼو نو هغه یو مستقل جماعت تدریسي هم لري نو هغه هم یو خبره ذهن کې ساتل پکار دي د گذشته دویم درس کې ما یو دا خبره وکړه چې موږ دا درس په پښتو کې ولې اختیار کړ او د پښتو په لهجاتو کې کومه لهجه م ولې اختیار کړه او دا مې ووی چې په دې پښتو خاوره کې چې څومره قومونه موږ سره آباد دي یا موږ سره تړلي خلک دي زموږ خلک دي موږ د هغوی او هغه زموږ دي دا جدا خبره ده چې د حکمت تقاضا دا ده چې الائمه من قریش من بعملی ضابطه دغه ده دا ضابطه د پیغمبر د کلمه د قومونه مو یو کلمه چې ده نو د افغانان او پښتانه هم وایي او کوم ځای کې چې داسې یو قوم آباد دی چې هغه ټول دي نو په هغو به امیر د هغو نه وي امیر الامراء دا جدا خبره ده دا موږ باقاعده ازالة الخفا لرو او منصب امامت لرو او حیات صحابه لرو تیاره نه ده رڼا ده ډېره خو موږ ځان ته په دې فیسبوک کې ننوتي او په دې نیټ کې دننه ننوتي تیاره راته جوړه شوې ده رڼا ده ما داسې نر لګېدل دی داسې مزېدار چې زبردست خوند کوي رڼا ده په دنیا کې صفا تیاره نه ده تیاره مونږه جوړه کړې ده دا قومونه مونږ سره تړلي دي مونږ د قومونو سره تړلي یو دا زمونږ د جسم حصه ده زمونږ مذهب یو دی په دې ټولې خاوره کې د ماوراء النهر نه راواله اقصای هند پورې امارت امام ابو حنیفه رحمه الله دی موږ دا اجتماعیت نه ماتو دا مولیانو چې کوم دا مناظرې شروع کړي دي دې نه توبه وباسي دلته یو خبره ده امارت امام ابو حنیفه رحمه الله دی کم کس چې د دې خلاف خبره کوي هغه اجتماعیت ماتي منافق دی او جاسوس دی او منافق چې کله جاسوسي دغه حکم معلوم دی دا لنډه غونې خبره ده ته راځه مناظره کول دا صرف دا خپله د خېټې څه پروګرام دی دا خېټه زه د مناظرې په نوم ډکه کم دا مناظرې نشته دی دا ټوله خاوره د ماوراء النهر نه راواخله اقصای هند پورې دلته امارت د امام ابو حنیفه رحمه الله دی او کم کس چې دا اجتماعیت ماتوي مجرم دی په هر رنګ یې چې ماتوي او منافق دی او جاسوس دی او منافق چې کله منافق حکم معلوم نه دی قرآن کې لیکن کم منافق چې جاسوسی دی هغه حکم بیا کتابونو ښودل دی نو په لنډو یې راواخلی خبره صفا ده او د سرې کرښې نه اخوا جارو راواخلی دا ټول دریایمو ته وغورځوئ او د سرې کرښې نه په دې خوا جارو راواخلی دا ټول دریا سیند ته وغورځوئ د غمه اخلاص شئ سیاست یې مه کوئ دا روایتي سیاست د دجال پروګرام دی سیاست یې کوئ دې نه توبه وباسئ ته زما جلسې ته راشه زه به ستا جلسې ته راشم ستا جلسه به هم کامیابه شي زما جلسه به هم کامیابه شي ته به هم خېټه ډکه کړې زه به هم خېټه ډکه کړم دا څه فلسفه ده دا کوم حکمت دی انا لله و انا الیه راجعون دا قومونه موږ سره تړل دي موږ د قومونو سره تړلي خلک یو موږ یو جسم یو موږ یو امیر دی
یو پروګرام دی او اوس هم خلط ملتیو د گذشته درس کې هم وی چې اوس هم خلط ملت شیو اوس خو مد نظر پیسې ده ډالر دی ګاډي دي محلات دي اوس دې ته څوک نه ګوري چې دا نسبی دی که غیر نسبی دی خبره پاتې ده اوس بیا پکې ولې لانجې کوي بل یو خبره کوم خفه نه شئ یک گپی میزنم خفه نشی که ما از 40 سال یک چند ماه کم میشه از 40 سال در مطالعه این سرزمین هستم بعد از اینکه تکمیلات کردم شعور داشتم در مطالعه این سرزمین هستم کسانی که به این جهاد حالی با قوم نه به جهاد حالی خیانت کردن ما آنها را میشناسم این جهاد حالی که جهاد حق است جهاد برخلاف یک کافر حربی است اگر جهاد ننگاری دفاع از وطن که هست این قدر هم باید پس نشیم ما کسانی را می شناسم که اینها به این جهاد خیانت کردن هم از این که اخوان هستن یا غیر اخوان هستن و فلان هستن و بلسان در تفصیلات نمیرم ولی می شناسم که اینها به جهاد خیانت کردن به افغان و پختون خیانت نکردن به جهاد خیانت کردن و این جهاد حالی که جهاد حق است بر علیه یک کافر حربی هست و فرض عین است این جهاد برای باز از مردم ابتلاست باقی شما در تفاسیر میبینی که ابتلا در حق مؤمن چه معنی دارد و ابتلا در حق کافر چه معنی دارد او را باید در تفاسیر ببینی ابتلاء المؤمن لعفو الذنب لرفع الدرجات ولتقوية الإيمان اما ابتلاء الكافر باید از کفر خودش باز بیاید این جهاد حالی که جهاد برحق جهاد بر علیه یک کافر حربی هست خطایا دارد کمزوری ها دارد خاطر که اینها صحابه نیستند جنید بغدادی و بایزید بستامی نیستند مردم قرن 21 یا قرن 15 هستند ما این نمیگم که اینها غزالی و رازی هستند ولی بعض هم این جهاد حالی که جهاد برحق بر علیه یک کافر حربی است در حق بعض از مردم ابتلاست و ابتلاء مؤمن معلوم است که گفتم و در حق بعض مردم این یک نعمت عظمی است نعمت عظمی جهاد حالی در این منطقه در حق بعض مردم یک نعمت عظمی ثابت شده است و الا کانادا ویزا به هیچ کس نخواهد داد و نمیدهد استرالیا برطانیا امریکا همه غرب ویزا به کسانی میدهند که به روش آنها با راه آنها میروند
کسان معلوم هستند، اما ما بیشتر از این پرده بر نمیدارم. در میان قار دریا تخت بندم کرده ای، باز میگویی که دامن ترم کن هوشیار باش. ولی اگر مجبور شدم و کسان عناد را نگذاشتن و در پی عناد هستن، باز اشکارش میکنم که کیها هستن که این جهاد حالی که جهاد برحق است، برای نها نعمت عظما، برای جمع کردن پولها و جاسوس شدن و جساسات شدن و تخریب آخرت، الحاصل تخریب آخرت. کسانی که رفتن به این نظریه، یکی که رفته است یک نظریه دیگر دارد که پول را جمع میکند یا پس رفته است برای پیش آمدن، اون یک معنی دیگر دارد. اما کسی که علی وجه البصیره این جهاد را جهاد نمیداند و عنادی است و مخالفت میکند و از منافقت کار میگیرد و این جهاد را برای خودش یک نعمت عظما گرفته است، اینها آخرتش چی است؟ باید مراقبه بکنن کمی. بیا درته وایم چې دا مونږ ټول قومونه ځان کې تړلي یو. زه خو د اصلاح خبره کوم، دا ټول قومونه مونږ سره تړلي. ما خو دې ملګرو ته وویل چې بهی خپلو خلکو سره ګزاره کوئ. ډېر وخت شو خلک پریشانه شه، دربدره شه، معاشي تنګي راله، یتیمانان پاتې شله. گزاره کوي، خپل سره گزاره کوي، حتی الامکان گزاره کوي. ها، یو منافق چې د سر نه تېروتی دی او جاسوس هم دی، نو هغه جدا حکم لري. خو یو کس د مجبورۍ په وجه دی، نو هغه سره به گزاره کوئ. لږ تحقیق به کوئ، بې تحقیقه کار مه کوئ. دا خو ډېر مخکې نه ویل دي. خفګان هم 2-3 کاله وشوه په دغه خبره، بله خبره نه وه چې لږ لږ گزاره کوئ. داسې خپلو سره دومره تیز مه راځئ. دا بار نه چې راغلي دي دا کافر حربي چورلټ، دو پسې شئ. من ټول تړلې خلک یو. زما دا دعوت ټولو ته دی. او که څه غلطیانې شي، توبې دروازه کلاوه ده، توبه وښکل پکار دي. دا حربي کافر دغلته راغلی دی، د پسې ټول اشر کول پکار دي. لکه دو چې څنګه اشر کړ دی، د دنیا کافر احزاب ټول راغونډ شوي دي سره د هغه جاسوس منافقانو نه. دارنګ موږ له ټولو له اشر کول پکار دي او په مقابله کې ودرېدل پکار دي. او د الله نصرت موږ سره دی، ولې چې موږ دا غیرت صرف د الله لپاره خوړل دی، د خدای د دین لپاره خوړل دی. ذاتي اغراض که زموږ وی، نو نن به هم موږ د غربیانو په ترخ کې ننوتي وو، د هغو د ترخ هغه بیم به موږ بیم کوو. خو به هر حال دا ځوانان یوازې نه دي پرېښودل پکار. او تو سره کم از کم حوصلې اوچتې ساتئ. خدای بندګانو څه کوئ؟ مرګ دی، هر څه به دلته پاتې شي. حوصلې اوچتې ساتئ چې یو ښه کار کوي، زه یې نشم کولی، دوی کوي، ښه کار کوي. نران دي، هلکان دي. یو وخت خو زه د کابل نه رالمه، څو کاله مخکې خبره ده، او مانسهره کې زه اډه کې کوږ شلم. دغلته د یو غټ عالم و، د هغه یو ملګری بوډا سړی ولاړ و. ما چې دا څوک خیر غواړي. ګاډي نه چې کوږ شلم، جو په دې اډه کې هغه اډه دننه وه. هغه وخت کې دا ګاډي مو خوار ګاډي و،
اوس د کابلیانو ښه ګاډي راویستله هغه کې د خوار ګاډي یو خوار ګاډي نه زه کته ګوشم دی مخکې ولاړو لږ وکړه ما یې د خوا پلانې کس دی ما سلام وکړم ما یې څه حالات دي ایتھے کچھ بھی نہیں ہے ایتھے کچھ بھی نہیں نہایت ہے یار داسې مایوسه ونه شوم ما ګوره دا ډېر مشر سړی دی دا داسې خبره وکړه ایتھے کچھ بھی نہیں نہرا سارا وہ پرلے پاسے جاتکا کوئی کھیڑ لائی دیے دا خبره وکړه یاره حوصله مو چته شله ما ګوره دا دومره لوی حکیم او فلسفي په اړه کې ولاړ دی زما دا خیال وکړو چې دا څوک خیرات غواړي اور دد سوچ تو تب سو کبھی پرلے پاسے اسرے کرنے کرخنا آخوا جات کا نے کوئی کھیڑ لائی دیے دا کھیڑ والا کسانو حوصله نه دی ارتول پکار ها هغه یو رڼا ده چې دا راته تیاره شله نو بیا څه شی نه دا درته زه ووایم نه به فلک الافلاک یا نه به دا نمایشونه وي دا خېټې به هم نه وي هېڅ شی به نه وي دا درته هم زه ووایم هېڅ شی به نه وي سرکوزي به ګرځو ګیري به م خیلي او پټکي به م سر نه کوز کړي ذلیل او رسوا به ګرځو دا رڼا لګا باقي ساتی کیدای شي ورته نه بل شي دا دنیا رڼا شي تیاره ختمه شي امکان خو لري که نه چې هر څه امکان لري خو دا هم امکان لري که نه ته ولې د مایوسۍ خبره کوې او ولې د حوصلې د ارتولو خبره کوې ظالمه بهر کیف منګه په گذشته دویم درس کې دا خبره وکړه چې موږ کومه لهجه اختیار کړه دې دورې لا ولې مې اختیار کړه دا ټول قومونه موږ سره تړلي دي موږ د قومونو سره تړلي وو زما دا دعوت ټولو قومونو ته دی چې کوم په دې خاوره کې آباد دي مسلمانان دي کم خلق چې د امام ابو حنیفه رحم الله امارت خلاف حرکت کوي دوله سوچ پکار دی دا خیانت دی دا اجتماعیت ماتول دي دا منافقت دی او دا جاسوسي ده مناظر باز ته پکار دي چې د دې لا بمغري لګي دا په دې مناظرو نور راته دا ګن جوړوي پلیتي راته جوړوي د دې لږ په خبره پوهېږي ټیکاو دي شي لږه سړه دی وخوري څه چاته مهمیر دي شروع کړي چاته د سرفمیر وایي نهمیر دي وایي دا نمایش دی خپل پرېږدي دا کیسې پرېږدی دا داسې کیسې نه دي او د مشرانو د دې خاورې بې عزتي مه کوئ ما اوس په دې مردان کې مې بیان وکړ ما په دې صوابه خاوره کې د پښتو په دې سمې خاوره کې ما یو 3 بلفونه بلېدله او قرآن خدمت یې کړ دی ما تاسو یو بل پسې راغستې د مشرانو بې عزتي کوئ حیا نه راځي تاسو له تاسو د مشرانو په بې عزتو باندې خپلې خېټې ساتئ خدای دې تاسو روږ کړي لږ حیا وکړئ بهر حال دا خبرې ما وکړې او یو خبره درته بله م وکړمه چې دا د پښتو خاوره کوم ځای پورې به حسابو نو دا خو چې کوم ځای پورې دا پښتانه خواره دي هغه ځای پورې دا د پښتو خاوره ده بس لنډه درته ووایم ښه نو چې کوم ځای کې بیا ډېر کم دي چې هغه به یې مضافات حساب کړو مضافات او چې کوم ځای کې اصل دي چې هغه به یې اصل حساب کړو نو ما بین النهرین یعنی د دریای سند او آمو ترمنځ خو اصالتن دي بیا اخوا هم تل دي دې خوا هم راغلي دي نو دا به یې مضافات شي یا بل شانتې ځان پوه کړه دا کم خوړونه چې دریای سند کې ارتاویږي لکه 5 دریابونه د کشمیر نه دریای سند ته ارتاویږي دا به یې مضافات شي هلته چې کم آمو ته ارتاویږي هغه به یې مضافات شي او مرکزی به دغه سیحان او جیحان یا سیحون جیحون دا به دغه شي او په دې کې دننه د حواشیو کې چې څه خبرې دي په دې زه تحقیق لرم او په دې به زه راځم دا زه پرېږدم نه دا خبره دا ځل به د پښتو کې صفا کوو
دا د پښتو خاوره ده، اوس لنډه ده. او د دې دا د منځ غرونه چې کوم دي، دا چې د کټمنډو نه شروع کېږي، په دې کیټو او په دې همالیه باندې را رواني، او دا سرې کرښه باندې دا غرونه چې روان دي هغه تر اصفهانه پورې، دا د ملا تیلی ده. دا د ملا تیلی ده، دا چار چاپیره داسې د ملا د تیلی سره دا پنجره تر تړلې شي ده، دا اخوا خاوره دېخوا خاوره. دا مې درته اجمالاً وویله، دا ذهن کې کېده. او اصفهان په خراسان کې شامل دی، او دجال به د خراسان نه راوځي، دا هم په ذهن کې کېده. او دا مهدي به هم د خراسان نه راوځي، دا هم په ذهن کې کېده. بیا به د کوم ځای نه ظاهرېږي او د کوم ځای نه به ډوبېږي، او کوم ځای کې به څرګندېږي، جدا قصې دي. ته لږ دا مطالعه دې لږه برابره کا، بې ځایه دي سبقونه ویل دي، فیسبوکونه دې کتل دي، په خبره پوهېږي نه، ګډې وډې وایي اوس. هغه ورځ راته یو ملګري داسې ویډیو ښودله، وایي ته خو څه خبره کوې، دا یو مولانا صاحب اړم دی، دی یو خبره کوي چې دا سیحان او جیحان چې دي، دا دریای کابل او دریای دغه دي، دریای یامو دي. مولانا صاحب داسې ښکلی سړی دی، د یو دریاب په غاړه ناست دی، داسې ویډیو ما ته اوري، ما سره ملاقات ونه دی شوی، خو نو هغه شروع شوی دی، دا شانتې خبرې وکړو، دا خو د کابل دریا دی، د دغه دی. نو ما مولانا صاحب ته خوله باندې ښودل پکار دي، ما یې ظالمانانو تاسو سره کالج والا شیطانان دومره کارونه نه شئ کولی. دا د مولانا صاحب ته وښیئ چې دا دریای کابل خو هغه جلال آباد نه لږ اخوا هغه یو خوړ چې دی د کابل نه راغلی دی، دا اصل دریا خو د چترال دی، او چترال نه تل د کونړ کې ننوتی دی، د کړون نه بیا راوتی دی، نو په جلال آباد باندې دلته راغلی دی، نوم والا دریای کابل ایښودلی شوی دی. نو ما دا خو ته خو څه بل څه وایي. بیا ما تا خو ځان تر نه ووخت که، دغه مولانا صاحب ما د کوم ځای دی، وایي دی د فلاني ځای دی. نو ما ته خو ځان تر نه ووخت که، دی خو پکې نه دی. ما دی چې د کوم کلي تاسو یادوئ، هغه کلي خو د دریای کابل نه پاخوا دی، بلکې ټوله سمه یې تر نه ووختله، د سمې یو غاړه یې پکې راویستله، دیر میر او بونیر هغه خو چې ولاړه په مخه لو شه. هغه کې سید احمد شهید په مکاتب احمدي کې د هغو خط چې کوم هغو بونیر نه لیږل دی هندوستان ته خپلو مریدانو ته، نو سید صاحب لیکي چې ما در دیار خراسان مصروف به جهاد هستم. دا یې باقاعده جمله موجود ده. او غلام رسول مهر لنډه درته ووایم چې هغه یو رافضي شیعه و، د هغه خبره هېڅ اعتبار نه لري، بس په لنډو مې درته وویله. غلام رسول مهر یو رافضي شیعه و، د هغه خبرې او تاریخ هېڅ پروګرام نه لري. کوم علماو چې د هغه نه خبرې راغستې دي، هغې کې داسې درانه خلک هم دی، ځینې داسې عام صحافیان خلک هم دي. نو هغو خو یو خبره راغستې ده تاریخي خبرې څه حیثیت دی؟ تاریخ خو د سره ذرایع علم نه دی. زموږ حکماو فلاسفه لیکي چې تاریخ د ذرایع علم نه دی، دی په مقابله کې وجدان ذریعه د علم ده، کشف ذریعه د علم ده، الهام ذریعه د علم ده، خو تاریخ نه ده. تاریخ که درې ټکي جو ټیک دی ته نه ورته وغورځوه. او دا خط برای راست سید احمد شهید په فارسی کې په عربی کې خپل مرید ته لیکي د بونیر نه چې ما در دیار خراسان مصروف به جهاد هستم. نو تا خو تر نه ټوله خاوره واخله مولانا صاحب، په ځان پوهېږې که نه پوهېږې؟ خو به هر حال ما کېدای شي چا غلط کړي، ولې اکثر د علما اکثر نور خلک دوکه کي، په خپله دا غریبانان ښي اعتماد وکړي په هر چا باندې. یو بل کس ورته راشي مولانا صاحب دا شی داسې وکړه داسې وکړه، هغوی یاره دا خو نیک سړی دی، ښه هلک دی، ښه خبره یې وکړه، الله راځه جدا یو ګیم وچلو. ان جاءکم
فاسق بنبین فتبینوا څه مطلب دی؟ ته به هره خبره ډېر داسې پیساب سره کوې، سل ځله به یې تلي او بیا به یې کوې، ډېر یو تجربې نه وروسته به یې کوې او وزن به یې کوې بیا به یې کوې. دا هسې مطلب چې دا بیا یو مثال راکړه. ګورې دې کې مې غلط څه بل نه و. مولانا صاحب ډېر محترم دی، الله پاک دې والا ځواني مبارک کړي او علم دې والا هم مبارک کړي او ډېر ښه کارونه هم کوي او الله پاک دې ترنه ښه کار واخلي او د داسې خلکو په لاس دې الله ونه خېږي. موږ د مولیانو اکثر د نورو خلکو په لاس ختلي، خپلو په خپلو ودرېږئ، وچه وخورئ سړو، شملې وڅښئ، الله یې غوا وساتئ، شملې وڅښئ، ساګ جوارو ډوډۍ وخورئ، اړو مو په ښه ګاډو کې ګرځئ که نه. هلته کې خدای پاک سوره رحمان چې دننه نعمتونه دي هغو به خدای بیا درکړي. دلته کې ځان پسې ګن کې ککړ کوئ. نو دې وجې نه به ما تاسو ته د پښتو خاورې حدبندي مې یو حده پورې وښودله چې د کاټمنډو نه راواله تر اصفهان پورې او د ابو نه راواله تر دریای سیند پورې او دقه سیحان دی او جیحان دی او دقه سیحون او جیحون دی. باقي هغه محشیانو چې ځینې لیکل ده چې سیحان غیر سیحون، دا څه تاریخي خبرې دي، دا نه څه حدیث دی او نه څه تحقیقي خبره ده. او قاضي عیاض وګوره، تکړه سړی دی، مضبوط سړی دی. نور داسې تکړه خلک رښتیا هغه وګوره، دا خپل مشران وګوره. دا ستا مشران دي ځکه یې ته سپک ګڼې. ما په سمه خبره کې ما یې دا د سمې مشران دي دلته نږدې وخت کې تېروي دي ځکه دې تاسو سپک ګڼئ. دا ډېر درانه خلک وو. شیخ طاهر دروند سړی و، شیخ حمدالله دروند سړی و، شاه منصور بابا دروند سړی و. دا درانه خلک وو، دا بلفونه وو. دو د پښتو خاوره رڼا کړ ده. ته د دو ولې سپکه وایې؟ ته خپله سپکه ووایه. ته دا وایه چې زه ډېر سپک سړی یم چې په مذهب خېټه ډکوم. ته دو سپکه ولې وایې؟ په قلاره کښېنه. د دو ځان کې به معاصرتي څه بله څه خبره به وي. ګڼ شي خبرې دي دنیا کې. دا انسانانو بزرګانو په تقاضا دا شیخ عبدالحق او د شیخ شاه ولی الله ترمنځ قصې نشته. ته لږ تاریخ وګوره که نه. دا خو ډېر لوی درانه خلک وو. شیخ عبدالحق ډېر دروند سړی و او شاه ولی الله هم ډېر دروند سړی و. درو ترمنځ ته ګورې نه چې څه قصه جوړه وه. د مشرانو دغه به نه کوو وایي، دې نه به احتیاط ساتو. بهر کې خفه نه شئ په دې خبره. د پښتو د خاورې حدبندي ما وکړه او د دې نه ماورا چې کومه ده هغه به مضافات دي. قاضي حمید الله صاحب رحمه الله ډېر ښه مدرس و په دې ګوجرانواله کې. بیا هغو ځای کې ما څو بیانونه وکړو. بیا یو بیان نه وروسته قاضي صاحب داسې جذباتي و او جلالي سړی و، راپاڅېده بیا یې زما په تایید کې نیمه ګنټه بیان وکړ. نو په هغه بیان کې وویل چې د خراسان د خاورې د یو سرمنې امام بخاري چوکیدار پروت دی او د خراسان د خاورې په بل سرمنې شاه اسماعیل شهید چوکیدار پروت دی. دا تقریب د حضرت صاحب ریکارډ دی. ابان قریب مونږ راکوو انشاءالله. پخې خبرې خورول پکار دي، کچه خبرې د سر اورېدل نه دي پکار. کچو خلکو په مجلس کې هم نه دي تلل پکار. جوختې خبرې کوئ، د جوختو خلکو خبرې کوئ. قاضي صاحب وایي چې د خراسان د خاورې په یو سرمنې یو لکه زه دا مثال راکوم، اخوانیانو ته به ډېر تکلیف وکړي، خو د جزیرة العرب په یو سرمنې صدام چوکیدار و او په بل سرمنې قذافي چوکیدار و. نو جزیرة العرب ته یو خنزیر نشو داخلېدی. نو ټول نه مخکې خنزیرانو دا دوه چوکیداران یې مړه کړه. نو بس بیا دا خنزیران داسې را داخل شول لکه په کنډکو داخل شوله. لښکر یې رالې بیا اډې جوړې کړې، هر څه یې لاندې باندې کړه. ما ته یو اخواني وي چې دا ته ښه ګڼې دا سپي و. نو ما یاره که سپي خو و خو دا ښه سپي و، دو به خنزیرانو ته غپل. نو تاسو دا سپي راله ووژله
د قرضاوي په فتوی دا قرضاوي فتوا ورکړه دا امام المنافقین فی قرن العشرین دا فتوا ورکړه چې صدام مرتد فقتلوه قذافي مرتد فقتلوه او د وزیرستان نه د دوی خلاف چې کوم اخوانانو تشکیلات کله ما په خپل قتل دي ما سره خبره مکړوا په دې رزمک کې جلګانو د تشکیلات تاسو د دې خبر نه ولیکوي خو خلک دې دا تاسو وایي نه تاسو دغه يهوديان راولای خدای تاسو رکی تاسو دا فلسفه د اسلام تعبیر دمره غلط کړی دی تاسو په ځان نه پوهیږئ خپل انجام ته ورسېده هغه سپي د اصحاب کهف چې مړه کړه نو خنزیران را داخل شو اوس دا خنزیران وباسي پلار یې هم نشي وخت کې پلار یې هم نشي وخت کې هغه مور یې هم نشي وخت کې اوس دې وباسي قرضاوي دې اوس لته اسمان ته کې او سر دې کته کې وې دې باسي په قطر کې اړې جوړې کړې په طائف کې اړې جوړې کړې د اقصی ځمکه او د یروشلم ځمکه یې حواله کړه د ګریټر اسرائیل خبرې اوچتې کړې بیت الله یې ګډوډ کړ د شاعر الله یې حالت یې وکړ دا ټول په دې لارې باندې د دې ذمہ دار دغه دي دا د مذهب نه منحرف شي چې کوم دي دقه د دې ذمہ وار دي دا مخکې په شریکه دو دا مذاهب اربعه سواد اعظم په جزیرة عرب کې بدنامه کا سلفیان او اخوانیان بیا په ځان کې تقسیم شله بیا تقسیم شله او خدای په داسې یو عذاب راویسته چې اوس په مخه تقسیم روان دی یو بل په وخت شله او خدای دې خته کړي مونږ دا دعا ده چې د ګن نه خلاص شو د پلیتۍ نه خلاص شو په دې شلمې صدای کې دوی د دین اسلام یو غلط تعبیر او تشریح کړ دی انا لله و انا الیه راجعون دا دې زه پورې یو درس مکمل شو دا دریم درس دی دې پسې به انشاءالله څلورم درسي مونږه ورو دا خبرې ته نږدې کېږو دا دوره تفسیر د ورو نږدې کېږو خو دا میدان لږ ونې جوړ شي دې ته مونږ وي تقریب الاذهان لپاره څه تقریبات لوامع مونږ جوړ کړي دي دا ورو مونږ دې خبرې ته رانږدې شو عناد نشته دی مونږ اوس هم دوی ته وایو چې یاره دا غلط تعبیر او تشریح هم کړ د دین اسلام توبه وباسئ دغه لارې ته راشئ تاسو نقصان وکړو په عربو کې مونږ وینه توی کړه تباه کړه د عرب برباد او خنجیران هم راویستله په خراسان کې هم تباهي تاسو وکړه هر څه راله تاسو خراب کړه توبه وباسئ راغونډ شئ دا کافر راغلی دغلته دا یهود او نصارا دا خنزیرانو نه بدتر دي عیسی علیه السلام چې راځي ټول نه مخکې به د خنزیر وژني نو اشر ورپسې وکړئ نو دا هر ځای کې تاسو دومره د جاه طلبۍ او د مال طلبۍ جذبه لرئ خدای تاسو له هدایت راکړي اګو هدایت ستاسو په مقصد قسمت کې نه خدای دې تاسو تباه او برباد کړي تاسو خو زمونږ زړه شین کړه